یو سړی و هغه د یو ښځې سره نکاح کړی او د ښځې سره یې سخته انډیوالي وه، ډېر سخته مینه ورسره وه، ډېره زیاته مینه ورسره وه. دا ښځه ډېره حسین او ښایسته وه. نو یو وخت داسې راغی چې دا ښځه مړه شوه. نو دې سړي او دې ښځې به په خپل مابین کې ډېر د وفا خبرې کړې. زه تا ته دومره وفاداره یم، او سړي به ویل زه تا ته دومره وفادار یم، خو ډېر مینه محبت به په دې کې ښځه مړه شوه. چې ښځه مړه شوه نو بس دا سړی راغی او د دې قبر خواته یې بالښت راوړ او کېناست او ټوله ورځ به یې ژړل او دې قبر ته وناست. خوراک به یې م نه کوو، څښاک به یې م نه کوو. چا ورته ویل خوراک کنه یاره، خوراک وکړه څښاک. ویل نه نه، چې خوراک او څښاک وکړم خو بیا ښه کېږم، مکه چې د ولږې او د تندې نه دلته مړ شم، خو لیکن خوراک او څښاک په ښځه خبرې ډېر پریشان. وی حضرت عیسی علیه السلام را روان نو چې ویلې دا سړی د قبر خواته ناست دی او ډېر سخت خراب دی، وچ کلک شوی دی، د ډېرو 2 میاشتې ناست دی، 2 میاشتې. عیسی علیه السلام ترې تپوس وکړو، وی ولې خفه یې؟ وی ښځه مې مړه ده او په دې پسې جاړم او په دې پسې خفه یم. هغه وویل صبر کوه، خیر حوصله کوه، لاړ شه کور ته. وایي نه، امکان نه لري، د دې ښځې نه بغیر ژوند نه شم تېرولی. ډېر خفه یې، ډېر زیات خفه یې. ویل خوښه دې نه چې دا ښځه نه راژوندی کړي. ویل دا خو ډېر ښه کار وشي چې دا وکړې، خو حضرت عیسی علیه السلام نه بلکل ما خو به بېرته ژوندی کړي. نو عیسی علیه السلام ویل صحیح. نو یو قبر و، هغې ته یې ګزار ورکړ، قم باذن الله. چې قبر ته یې ګزار وکړ، د هغې نه یو تک تور سړی راپورته شو، رنګ یې تک تور. چې تور و، هغه سړي ورته ویل عیسی علیه السلام، ویل ای عیسی علیه السلام خطا شوې که نه، دا نه دی، دا بل قبر. عیسی علیه السلام د هغه سړي نه پوښتنه وکړه. نو چې کله دا راپورته شو، عیسی علیه السلام ته یې وکتل چې دا حضرت عیسی علیه السلام دی. وی اشهد ان لا اله الا الله وان عیسی روح الله. کلمې وویل. دا ورته ویل ته څوک یې؟ ویل ای عیسی علیه السلام زه مړ شوی وم، کافر او تر اوسه پورې په عذاب کې اخته وم. اوس چې کله راپورته شوم ته مې ولیدې چې عیسی علیه السلام بس په تا باندې مې ایمان راوړ. عیسی علیه السلام ورته ویل دنیا کې ژوند تېری کې بېرته مړ کېږي. هغه ویل نه نه، دنیا کې ژوند نه تېروم. وایي ځکه کله چې زه قبر ته لاړم نو اول الله ما ته په قبر کې هغه جنت راوښودو. په جنت کې چې زما کوم ځای و نو راته وویل چې ستا ځای په جنت کې دغه و، خو تا کفر وکړ نو الله د جنت نه محروم کړې او دوزخ ته یې داخل کړې. ها، دوزخ ته یې داخل کړې. ای عیسی علیه السلام خپل کور مې جنت کې لیدلی، دنیا کې څه کوم؟ بېرته ځم قبر ته. نو بېرته لاړ قبر ته. نو بیا یې د ده دا کومه ښځه چې وه دا قبر یې وو، ښځه راژوندی شوه. چې راژوندی شوه نو بس عیسی علیه السلام ته لاړ. نو تا ښځه غوښته راژوندی کړو. نو یې سړي ورته وویل چې یاره ما خو تا پسې تقریبا 2 میاشتې دلته ژړاګانې کړې، خوب سترګه مې نه ده پټه کړې، ډېر سخت بې خوب یم. ته کښېنه، ستا په دې زنګون به سر کېږدم، لږ به اوده شو نو بیا به کور ته لاړ شو، لږ به اوده شو. هغې ویل صحیح. نو به ده د دې ښځې په زنګون باندې چې دی نو سر ایښی دی، اوده دی. په دې کې د باچا یو زوی دی په دې لار باندې تېرېږي. نو باچا زامن خو ښایسته ده، زبردسته سورلۍ ورسره ده، روان دی او څو سره کسان دي باډیګارډ چې دا ښځه یې ولیده ډېره ښایسته ده او یاره د قبر خواته ناسته ده. نو باچا ورته ویل څه کوې؟ وایي بد دا ناست دی، دا خاوند دی، داسې کیسې ورته وکړې. هغې ویل څه کوې؟ زه چې زه په دې باندې څه کوې؟ هغه ویل دا پلار پروت دی که نه، څنګه لاړ شو؟ هغې ویل دې سر ته یې تیږه کېږده او راپاسه. نو سر یې ورجوت کړ، خو خوب وړی و، د ځانه خبر نه و. سر ته یې ورته تیږه کېښوده او ښځه باچا سره د باچا د زوی سره لاړه. باچا زوی سره واده وکړه او قرار مزې کوه. په دې کې سړی راپاس ګوري چې ښځه نشته، یو طرف ته یې منډې کړې، بل طرف ښځه ورکه شوه. یو ساعت کېناسته، سوچ یې وکړه چې یاره داسې خو نه پیدا کېږي. خو ته ورې زه په دې کلي کې پوښتنه کوم چې چا خو به نوی واده نه یې کړی. که نوی واده یې کړی و نو دا زما ښځه به هغه واده کړي. دا چې لاړ کلي کې تپوس وکړه، وایي دلته خو چا نوی واده نه دی کړی. خلکو ورته ویل ولې یاره د باچا واده نوی واده، زوی نوی واده کړی دی، د باچا یې زوی. نو دا لاړه د باچا سره چې کوم ملګري وو د هغو نه یې پوښتنه وکړه. وایي باچا صاحب زوی واده کړی ویل وویل څونه وخت کېږي؟ ویل یاره دا ورځ نیمه کېږي. ویل ښه چا سره یې واده کړی؟
ویل یاره په لار باندې را روان وو، یو ښځه وه ډېره ښایسته، ویل بس باچا سره راغلو، واده یې ورسره وکړه. واده یې ورسره سړی ورغی او د باچا په زوی باندې دعوه وکړه، ښه زما ښځه دې کړې او ته یقین وکړې کړې پرېږده، داسې نه چېرته پرېږدم، زما ښځه دې نکاح کړې. هغه ویل وروره دا ستا ښځه نه ده؟ ویل نه نه زما ښځه ده. هغه لاړه د ښځې ته، باچا زوی ښځې ته یې ویل چې سړی راغلی دی خاوند دی او دعوه کوي چې زما ښځه دې نکاح کړې. هغې ویل ما ته یې پرېږده، دلته ورته ووایه چې ښځه دې پېژانې که ویل چې پېژانم یې نو بس دلته یې راوړه نور دې ته خلاص شي. نو دا راووته ویل ته وایې چې ستا ښځه مې نکاح کړې؟ ویل ته زما ته دې ښځه پېژانې؟ ویل ویل ته راځه زما دوه ښځې بس په دې کې چې ستا ښځه کومه یې وطن وه تا وپېژانده بس هغه ستا یو دا بله به زما. دا راغله بلکل. نو چې ویې کتل دوه ښځې ناستې وې، هغه چې کومه وه ویل دا زما ښځه. دا ښځې ته ویل دا ستا خاوند؟ ورک شه ناولې زه په کوم ځای کې ستا ښځه؟ ای ښځې هغه ته چې مړه شوې وې او بیا چې ما 2 میاشتې ستا په قبر باندې جړاګانې وکړې او عیسی علیه السلام په معجزه باندې راژوندی شوې، هغه زما جړاګانې وه ستا وفا هغه خبرې څه شوې؟ هغه ویل پرېږده ګډې وډې وې، نه زه مړه شوې یم نه راپسې تا جړا کړې ده او نه تا پېژنم او نه عیسی علیه السلام پېژنم. ښه داسې مسله ده. نو هغه لاړه عیسی علیه السلام ته وسلم. عیسی علیه السلام ته یې وفرمیل یا عیسی علیه السلام هغه ښځې خو داسې کار. عیسی علیه السلام راغی، هغه ښځې ته یې ویل چې ګوره دې سړي تا پسې ډېره جړا کړې ده، تا سره ډېر وفادار و او ته وایې چې زه نه مړه شوې یم او ده د ښځه دی. هغه ویل زه بلکل نه یم مړه شوې او دا زما خاوند هم نه دی، نه تا پېژنم او نه دا پېژنم، تا بلکل نه پېژنم. ویل ته ما نه منې چې زه عیسی علیه السلام؟ ویل تا بلکل نه منم چې ته عیسی علیه السلام، تا بلکل نه منم. د هغه د رسالت نه انکار وکړه، کافر شه. هغه ویل صحیح دی چې ما نه منې او زما د رسالت نه انکار کوې، نو الله ته یې سوال وکړه چې یا الله خپل پخواني حالت ته یې وګرځوه. لاړه د دنیا نه کافره لاړه مرداره شوه، مرداره شوه. نو ګوره دا واقع طالبانو مستنده ده. دا د ښځې او د خاوند په وفادارۍ کې چې بعضې خلک په ښځه اعتماد کوي، یاره ډېره وفاداره شی دی چې څومره وفاداره شي. ګوره د ښځې په وفا باندې به اعتماد نه کوئ طالبان. او ښه ورسره کوئ خو داسې مه وایه چې بلکل نو د دې نه به بله وفاداره نه وي. ښه ورسره پکار دي ښځه ده، خو دا ښځه وکړه 2 میاشتې پسې سړي ژړلي او چې راپاڅېده د دې نه ښه ولیده په د هغې سره لاړه. نو دا ګورئ ښه دغه سړی چې کوم دی دا کوم چې کافر مړو نو د الله اراده دا وه چې دا جنت ته داخل کړي، او دا کومه چې مسلمان مړه شوې وه دا الله اراده دا وه چې دا جهنم ته داخل کړي. هغه الله رب العالمین را ژوندی کړي، ایمان یې ورته نصیب کړي، جنت ته راوړه او دا مؤمنه وګوره را ژوندی شي الله جهنم ته بوتله. الله جهنم